د حضور صلی الله علیه وسلم په ارشاداتو کې راځي چې څوک د شب برات یعنی د شعبان په 15مه شپه باندې عبادت وکړي، دا شپه د الله په عبادت او په ذکر کې رونه کی، نو دته دون ثواب کیږي بنی کلبی او قبیله وا داغي ډېرې ګډې بيزي به ساتلې. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي داغي د ګډو بيزو د برابر ثواب کی. کندکونه وداغي په یو کندک کې تقریبا 100 داغي نه سیوا غړي. بهرحال ډیر زیات کم دی الله جل شانه په دغه شپه باندې د خلکو بخشش او بخنه کوي. یو بل کتاب کې لیکي چې عیسی علیه السلام مبارک یو ورځ یو غر ته وخته، پاغه غر کې دنه یو وړو کې شان غارو مخې ته ګټه پرته او پټ پک یو سړی ناستو د الله عبادت وکاو. عیسی علیه السلام تعجب سره ورغی، الکه څه کې دلته؟ یره چې خو عبادت کوم د الله، د ریاکارۍ نه پاک بیغمه ناست، نه جنگ جګړه وي نه غم خاده وي، بیغمه پروت. الکه سونه وخت یو شو دلته ناست 300 کال به وشو چې د عبادت کو. عیسی علیه السلام ډیر تعجب وکړ، 300 کال وشوستا دلته ناست او عبادت کې او دریاکارۍ نه پاک بیغمه پټ پغر کې ناست څوک نه خبرم نه استا خو ثوابونه نه چې سم ډیر ثوابونه دی وشو. عیسی علیہ السلام باندې الله له طرف نه وحی کیږي. عیسی علیہ السلام یو امت را روان دي، یو امت را روان دي چې د محمد رسول الله امتیان د شب برات د شعبان په 15مه شپه باندې صرف د یو شپه عبادت وکي، نو دا ستاد دی امتی د دې راهب او د دې بزرگ د 300 کالو د عبادت نه زیات ثواب لري. لہذا په دغه شپه باندې د الله عبادت، نوافل، ذکر، تلاوت دا کول پکار دي.